دي او په هغه لکونو احادیثو کې د دې کتاب انتخاب کړی ځکه چې مولانا صاحب تاسو ته فرمایل چې تقریبا سره د مقرراتو 7000 او 300 تقریبا څه کم دا احادیث دې کې جمع کړي ډېره خواري او محنت یې ولا کړی نو د هر حدیث نه مخکې یو عنوان یې ښودی هغې عنوان ته مونږ ترجمة الباب وایو دې کې د دې یو مقصدي دلته هم چې کوم حدیث دی دا کلمتان حبیبتان سره د خپل سند نو د هغې نه مخکې یو عنوان یې ښودی یو باب یې ښودی ترجمة الباب باب قول الله عز وجل وندوع الموازين القسط ليوم القيامة ده ولې دا عنوان دا باب دلته ښودی ترجمة الباب یې دلته ولې ذکر کړی زمارونو د دې دوه غرض لري د امام بخاري په ساده پښتو کې ویم تنګېږي امام یوې غرض اولی دی یوې غرض ثانوي دی زموږ علما دلته هغه غرض ثانوي ذکر کوي چې مسله د وزن د اعمالو ده او چې هغه کم غرض اولی دی نو نه ذکر کوي حالانکې د ده مقصد جدا دی د ده غرض اولی رد دی په بعض حنابلو باندې او یو مسله پیښه وه په یو زمانه کې زمانه د مامون الرشید بادشاه هغه معتزلي شو په خپل اخر وخت کې د معتزله او مذهب اختیار کړ دا ځان له تاریخ غواړي خو د وخت د کمی په وجه درته نه او دې ته به د خپل استادانو ذکر کړي بس فیصله وکړه اردیننس جاری کړه او د خپل چې پارلیمنت او یا مجلس شورا د هغې نه منظور کو قانوني شکل یې ورکړ اسو ادا چې د نن نه پس به د احادیثو درسونه بند دي بس یو محدث به هم د حدیثو درس نه کوي د نن نه پس چې څومره مدرسې دي که هغه د سرکار لاندې دي سرکاري دي او که پرایویټ مدرسې دي هغې کې به د معتزلو مذهب ښودلی کېږي بس د معتزلو چې کوم ګنده عقایدو هغه په هغې کې ښودلی کېږي د معتزله څه ګنده عقاید ورو د هغې دارومدار د ګمراهۍ دا یو ډله تېره شوې ده د صحابو په آخري زمانه کې او د تابعینو په اوله زمانه کې او مشر واصل ابن عطا د اصل کې د حسن بصري شاګرد خو د بیا سب غلطه نظریې ته واوړېد نو ځان له خپله ډله جوړه کړه درې څیزونه د دوی د ګمراهۍ اسباب یو څه تحسین الظن بالعقل وعقل خګمان بیکو او دویم الجهل بمقاصد الشرع د شریعت د مقاصدو نه دا ناخبر او دریم اتباع الهوا د قرآن او سنت مقابله کې د خپل خواهش متبعین خدا دو به پرېږدم دا خبرې اوږدېږي لره دا یو به وویم چې دوی د عقل بچي دی به وی زمون عقل چې کم څیز اخلي نو عقل مونږ منو او چې کم څیز زمون د عقل نه بالاتر دی مونږ نه منو مونږ څه وایو مونږ وایو که کم څیز زمون د عقل لاندې راځي او الله او رسول ویلی دی اما او که کم څیز زمون د عقل نه ماورا دی بالاتر دی زمون عقل ورته نه رسي او خدای او رسول ویلی دی نو مونږ یې بیا منو که عقائد سره تعلقی بیا ورته ایمان بالغیب وی الایمان بما غاب عن بداهة العقل والحواس الله وی فرشتے شتا زما د عقل نه بالاتر دی خو چې الله وی او د الله رسول وی زه یې منم جساس احکام القرآن کې لیکلی دي چې جبریل علیه السلام نه یو ځل حضور پاک تپوس وکړ وی ته چې قرآن شریف ماله راوړې نو څومره ساعت کې را رسېږي ګوره د دې ځمکې نه لومبي اسمان ته د 500 کالو مزل دی د تیزې سورلی یا د لومبي نه دویم ته د 500 سال مسافت دی د تیزې سورلی دویم نه دریم نه څلورم ځه اوه اسمانونو د هر دوه اسمانونو منځ کې دومره د تیزې سورلی پته نشته چې کومه سورلي د سفر دی بیا د هغې نه د الله د عرش پورې دا ته قرآن چې راوړې څومره ساعت کې را رسېږي دا خو ډېر لوی مزل
نو حضرت جبریل ورته وی دا الله رسوله وی قبل ان يرتد الیک طرفک ستا سترګه نیره پیدلې چې در رسېدلې اوس عقل نه خبره بالاتر شي ولې قرآن شریف کې نه دی راغلی حضرت سلیمان علیه السلام چې د هغه ښځې تخت یادو چې دا به څوک راورسوي بلقیس یا هر څه چې دي خو یو ښځه وه یو بادشاه وه قرآن شریف کې ذکر ایکم یأتینی بعرشها د هغې تخت شاهي به څوک راوړي قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک زه به دومره ساعت کې راورسوم چې ته به ودرېدلې نه یا ستا مجلس بنی ختم شوی وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك یو رب تسترګه کې در ترا رسو او الله فلما راهم رو رسید تخت عقل نه بالا ترخول او خدای او رسول وی نو زما اعتماد په عقل نشتا کدا عقل لاندې او ته منې نو اعتماد دی په عقل راغی او کدا عقل نه بالا ترې ته منې نو اعتماد په چا راغی په الله او رسول خدای زما عقل ورته نه رسي او الله او رسول وی نو زه منم نو کرامت د اولیاء او دوی نه مني وی دا زموږ د عقل نه بالا تر خبره عذاب قبر نه مني ولې زموږ عقل نه مني معجزات د پیغمبر نه مني ولې وی د عقل نه بار خبره حتی کې وزن د عمل چې د غرض ثانوي دی دام نه مني چې د قیامت پر ورځ به اعمال وزن کېږي وی وزن په چا کې کېږي وزن په یو مادي سیس کې کېږي او موږ چې څومره نیکۍ بدی کوو دا اعمال چې څومره دي اذا وجدت او د مدح ختمیږي د دې اعاده د معدوم خو محاله ده دی وی او که بالفرض اعاده رام شي نو بیا هم غیر متقوم بنفسها دي یعنی یو ماده نه لري جوهر نه دی وزن به د ټیپرو کې وزن به د اوسپنې کې وزن به د سرو کې یو ماده لري غیر مادي څیز به بذات څنګه وزن کې نیکی به څنګه وزن شي او ګناه به څنګه وزن شي زه تا ته وایم چې تا پرون پنځه منځونه کړي دي ته راوړه چې وتلو چې دا به 100 کیلو ښیږي ته به چې استاد یې منځونه څنګه راوړه یا تا پروس کال د رمضان روژې نیولي نیک عمل دی ته راوړه لږ تلو چې دا به 100 منه ښیږي ته استاد یې بېګا خو د مازغټي کو دا نن در باندې څه بلو شو منځونه او روژې دله په کوم ځای کې راوړم دا خو نه شاپر کې اچولی کېږي او نه په تلی دقه عقل پسې دا ظالمان روان زموږ امام بخاري رحمت الله علیه غرض ثانوي دقه دی په دې سپیرو باندې رد کوي او رد یې څه دی چې الله وایي چې وزن د عمل کوم او رسول الله مبارک فرمایي چې د قیامت پر ورځ یو تله وي او په هغې باندې اعمال وزن کېږي بس چې خدای او رسول وایي نو که زما عقل ورته رسي که نه رسي زه یې منم دا زما ایمان د الله او د رسول په خبرو کې او عقل به م ورته ورسو عقل به څنګه ورسو عقل دا چې دا زموږ څومره اعمال دي دلته یې کوو د دې وجودونه دي خو موږ ته دلته نه ښکاري او د قیامت په ورځ به راته ښکاري هغه وجودونه به الله راوالي او په تله کې به یې ور واچي اعراض د دې عالم په عالم مثال کې اجساد لري وجود لري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بین انا نائم زودوم اتیتو بقدح من لبن د پیو کاسه راله چا راوړه فشربت منه ما ته پیوس کړ واعطيت فرضي عمر بن الخطاب چې زیاتی پاتې حضرت عمر رضی الله عنه صحابه تاسو کې ما اولته یا رسول الله د خدای رسول تعبیر دی ورسو استا و العلم اولته العلم علم اوس علم غیر مادي شی دی په خوب کې شکل دا پایو دی یا دین غیر مادي شی دی په خوب کې شکل د کمیس دی یا حضور پاک فرمایي یو توره ښځه به برسرې بد شکله مې ولیده چې د مدینې نه لاړه جحفې ته وی د الله رسول تعبیر یې څه دی وی د مدینې نه چې کومه بیماري وبا وه نو هغه جحفې ته لاړه منتقله شوه نو وبا خو غیر مادي شی دی او په خوب کې شکل د تورې بد شکله ښځې دی دقه رنګې زمونږ د دې اعمالو به هلته شکلونه یي ابه راواخلي او په تله کې به یې واچي خو زه راته یوه خبره کوم پې ځان پوه کې دا شکلونه به څنګه یي الله ته پته ده خو خاصیتونه په حدیثو کې شته د نیکۍ
خاصیت دا دی چې دا به یخی یخوالی به یې پکې او د ګناه به ګرموالی به یې پکې لکه بعضې څیز وي نو هغه یخي چې لاس کې بنده ونیسي خوند ولا ورکوي او بعضې څیز ګرم وي چې لاس کې ونیسي نو ویې غورځوي چې لاس مې ونه سوځی د نیکۍ یو صفت دا چې دا به یخي ګناه به ګرم نیکي به خشتۍ ښکلې به وي سړی به وایي چې کتې مې وته خوند به ولا ورکوي او ګناه نه به خلک نفرت کوي بد شکله به شکل به یې سخی د نیکۍ نه به خوشبویي ځي او د ګناه نه به بدبویي ځي دا صفتونه یې راغلي په حدیثو بل هغه نیکي چې هغې سره ایمان وي د هغې وزن به او چې کومې نیکۍ سره ایمان ني لکه دا کافران هم یو بل سره خیر ښېګړې کوي رفاهي کارونه کوي و ایمان ورسره نشته هغه نیکي به داسې لکه هباء منصوره وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا دا په دې نور کې چې دا کم ذرات تاسو وینئ هغه وزن خو نه لري او نه د هغې څه درونو شته نو د معتزله یو مذهب دا دی د دې نور جوابونه شته خو دا یو جواب کافي دی نو امام بخاري پرې رد وکړی ثانوي رد غرض دی چې وندع الموازین القسط لیوم القیامه الله فرمایي قیامت پر ورځ به انصاف تجې ورنکو او هغې باندې به څه تلم اعمال د بنو آدم او د هغوی خبرې به پرې وزن کوم هغې له به شکلونه ووجدوا ما عملوا حاضره او حق پکې واچئ وبتلي نو اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه که نیکۍ درنه شو خوشحاله زندگی د جنت و اما من خفت موازینه فامه هاویه وما ادراک ما هي نار حامیه